پاکستان او خیبر پختونخوا کې خاص خبر ولې زمونږ علما نن سبا ټارګټ کیږي ولې په بې دردۍ سره شهید کیږي. د روزي نه مخکې په کوړه خټک مدرسه باندې بم بلاسټینګ د ماکو شو چې پای کې بلا علما شهید کړی شو. پرون بله ورځ مفتي منیر شاکر صاحب باندې هم داسې بم بلاسټینګ د ماکو شو، هغه هم شهید کړی شو. نن پټه ایرپورټ روډ باندې هم فایرینګ شوی دی چې مفتي عبدالباقي صاحب هم شهید شوی دی. نو اوس د دې ریزن څه کیدای شي د څه وجې نه زموږ د علما ټارګټ کیږي چې تا حق نه بیانوو، تا د قام خبره نه کوله، ته کرپټ وې، نو ته به په دغې ټارګټ کیلینګ نه بچ شو. بله خبره زما د ذهن نظریې مطابق دا هم ده که چېرې مذهبي خلک، عوام، ریاستي خلک دا یو ځای شي مل کر داسې انتها پسندۍ د دې دهشتګردۍ خلاف راوځي، نو دغه مسله به هم حل شي. خو زموږ د ریاست دغه علما، دغه عالمان زموږ په خپله په بېدردۍ سره قتلوي، نو زموږ سره ریاستي خلک نه، عوام که هم راوځي نو عوام هېڅ نشي کولی. جبر او ظلم ریاستي قوتونو د وجې نه په موږ باندې دی چې د ریاست خلاف ته څنګه راپاڅېدې. ستا په کور کې هم ستا خبره نه منودی کېږي، نو دغلته ته بیا هېڅ هم نشي کولی. داسې زموږ مثال زموږ د دې ملک دی، دلته د ریاست، دلته د دې وطن، دلته د دې ملک داسې واکداران دي چې د دیو زموږ سره سات نه میلاوهي، زموږ سره د امن خبره نه کوي، زموږ سره د ملک خبره نه کوي، زموږ سره د وطن خبره نه کوي. نو بس الله دې رحم وکړي که چېرې دا درې قوتونه د کتابي خبرو نه هم ثابته ده، مذهبي خلک، عوام او د ټولو نه عام خبره ریاستي خلک یو ځای شو، دا مسلې به زر تر زره حل کړی شي.